الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن د تحصیل د مختلفو علاقو په یتیمانو کې د اختر پیکیج تقسیم کړو. په پیکیج کې د اختر د پاره کپڑے او پیزارونه شامل وو. میډیا سره د خبرو په وخت د الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن صدر تجدار احمد خان او د جماعت اسلامي مندن امیر بشیر احمد وی چې د الخدمت فاونډیشن په پوره ضلع کې د 122 یتیمانو کفالت کوي چې پکې 2 یتیمان د تحصیل مندن سره تعلق ساتي. هغوی وی چې الخدمت فاونډیشن هر میاشت دغه یتیمانو میندو ته د بینک په ذریعہ پیسې ورکوي. هغوی زیاته کړه چې نن موږ دغه یتیمانو لپاره د اختر کپڑے او پیزارونه واغستل چې دغه یتیمانو په خپل خوښ کړل. مشرانو وی چې الخدمت فاونډیشن په پوره روزه کې د الخدمت سستی تندور سکیم په ذریعہ د غریبانو سره د روټۍ په مد کې هم مدد وکړو او زرګونو غریبانو او بیوسه خلکو له د 100 روپو روټۍ په 10 روپۍ ورکړه. هغوی شتمنو خلکو ته اپیل وکړو چې د الخدمت فاونډیشن سره لاس امداد وکړي چې موږ یې په غریبانو یتیمانو کونډو او بیوسه خلکو خرج کړو. موږ د خپل سابقه روایتو مطابق الخدمت فاونډیشن په دې ضلع بونیر کې 122 یتیمانان سپورټ کوي. هغې ته موږ د میاشتې چې دی نو هره میاشت د هغه ماشومانو میندو ته 3.5 روپۍ د هغې ته اکاونټ کې ورکوو. اوس هم سهار ما ته میسج راغی چې دا موږ سره چې کوم په دې تحصیل مندن کې 22 یتیمانان دي 20 دي غالبا 22 دي هغې میندو ته چې دی نو انشاءالله سهار به هغه پیسې د 3 میاشتو ټرانسفر شوي 3 میاشتو کستوار چې دی نو هغه هغې ته هغه پیسې راځي او انشاءالله هغې به هم په دې خوشحالو کې شریک کړي. خو بیا موږ وکاته چې دلته کې اصل کې د یتیمانانو تعداد ډېر زیات دی. دې نه مخکې موږ سکولونو کې سرګرمۍ کولې ماشومانو له بستې او کتابونه نو موږ وکاته چې یاره دا موږ سره کم دي نو هغه خو موږ سپورټ کوو خو د دې نه علاوه نور یتیمانان ماشومان دا نن چې ستاسو مخې ته دي 20 دي 21 دي یا 22 ماشومانان دي په دې کې سره راغلي هم نه دي. اصل کې ټایم په دې کې شارټ و په شارټ نوټس باندې دا موږ راوغوښتو او دلته کې موږ دې مکمل فری پرېښودو چې یاره تاسو خیر دی د خپلو میندو سره صلاح وکړئ که کپړې اخلئ که پیزار اخلئ څنګه اخلئ دلته سره موږ دا رکاوټ نه دی پیدا کړی. یقینا ماشومان دي موږ وایو چې یاره خوشحاله شي د دې د زړه کومه فیصلې چې هغه دي وکړي. نو بس دا خو موږ سره چې کوم ډونر امداد کړی دا ویډیو اصل کې دا پکچر دا صرف د هغې دپاره دي چې یاره هغې ته پته ولګي چې هغې الخدمت باندې کوم اعتماد کوي نو هغه اعتماد ستاسو بې ځایه نه دی او ستاسو هغه پیسې انشاءالله نن دې ماشومانو ته موږ حواله کړې. د دې روژې دپاره څه خلکو پیسې راکړې وې چې یاره دا د زکات په مد کې دي خیرات په مد کې دي نو هغه پیسې موږ سوچ وکړو چې یاره په دې ماشومانو باندې ولګو او یتیمانان دي په دې باندې زکات هم کیږي او صدقه پې هم کیږي نو هغې سلسله کې نن دلته حاضر شوي وو. منګه خو زمونږ د حالې ځلې په دې روژه کې عمرانه دا ته په خپلو سترګو ولیدله چې د دې نه مخکې چې کوم دی نو موږ لکه د ارزانې ډوډو چې کوم دی نو یو پروګرام موږ په امبیله کې کړی او بل موږ په سورا کې کړی او بل موږ په ناوګۍ کې کړی او بل موږ په امازو کې کړی دی. دا نن چې کوم دی دا یتیمانان ماشومان دي چې کوم دی نو دا ستا د موبایل په شیشه باندې دا ټوله دنیا او دا ټول زموږ ضلع بونیري دا هغه ماشومان دي چې د دوی والد وفات شوی دی او دا ماشومان بالکل بې سهاري دي. نو الخدمت چې کوم دی نو لکه د دې سهاره جوړه شوې ده که د دوی د کومو ماشومانو د پیزار ضرورت نو موږ وله پیزار واغسته که د کومو ماشومانو د جوړو د جامو ضرورت نو موږ وله جامې جوړې واغستې او دا ټولې عمرانه رورتینې او انشاءالله موږ به چې کوم دی نو لکه د اختر هم چې کوم دی په اختر کې به انشاءالله زموږ چې څه وسي څه دسي هغه به موږ په اختر کې هم د خپلو بچونګړو سره امداد کوو که خیري او دغه شانتې موږ ټولو شتمنو خلکو ته درخواست کوو چې یاره د الخدمت په شا باندې ودرېږئ او الخدمت له خپل خیرات او صدقات ځکه ورکړئ چې دا ماشومان تاسو اینئ دا تعداد زمونږ چې کوم دی نو لکه صدر دی او زمونږ د تحصیل مندن ذموار سړی دی د ده سره په ربط کې اوسئ که ستاسو صحیح نو هغه هم دی چې کوم دی نو د دې ماشومانو دپاره ستاسو نه غواړي که دا نن د پرون چې کوم دی د په امبیله کې یا په سورا په نوګۍ کې پروګرام کړی دی د ارزانې ډوډو نو هغه هم تاسو ولیدله چې کوم دی نو لکه دا کوم خلک چې ضرورتمند نو هغې لپاره لکه د ډوډو هغه مې وکړو دا ماشومان دي دا یتیمانان دي
دا بالکل زمونږ د علاقې او د هغه یتیمانان دي چې دوی سهارش هېڅوک نشته دی. تاجدار خان زمونږ روډ د دوی سهاره جوړ شوی دی، نو د تاجدار سره امداد وکړئ په دې حواله باندې او زمونږ دا کار مخ په وړاندې بوځئ.